سوره هود دا نازل دی ورسته د سوره یونس نا او مخکې د سوره یوسف نا 52 نمبر دی د نزول په اعتبار او د قران په ترتیب سره 11 نمبر سورت دی یو لسم مخکې سورت کې سوره یونس کې دلائل عقلیه ذکر شو اوس په دې سورت کې دلائل نقلیه دي الله او دا دې صدا لکه سوره اعراف او سوره انعام سوره یونس او هود دا دي لکه سوره اعراف او سوره انعام زکا چې په سوره یونس کې دلایل عقلیه ذکر شو او ځلته بیان د ادله نقلیه وره بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې هغه ډیر زیات مهربان دی په هر چا باندې او رحم کون کې دی همیشه په مؤمنانو باندې په قیامت پورز الف لام را الله علم دې په مراد دي حروف کتابون دا کتاب عظیم شان دی او حکمت آیاتو مضبوط کړي شوی دي او د حکمت نه ډک کړي شوی دي احکام د دې ثم فصلت او بیا تفصیل سره بیان کړي شوی دي ملذونو د طرفه حکیمین دا ذات چې هغه حکمتونو خاوند دی خبیر او خبردار دی الله تعبدو مضمون دار دا چې عبادت بنه کوي الله مگر دی او الله اننی لکم یقینا زستا سره پارا مینور طرفه د الله نه نذیر او بشیر يرون کما او يرون کما زیر اور کون کما وان استغفروا ربکم او الله حکم کړی تاسو ته دا چې تاسو بخنی وغواړئ د خپل رب نه ثم توبوا الیه بیا توبه واسه هغه ته یومتیکم متانا سنا نو در بکی تاسو لنا هغه پیدې خیستا علاج مسمى تر نیټه مقرره ويوتی کل الذی فضل اور بکی هر خاوند مهربان خاوند عمل تا فضله بدل د عمل لا لكل ذي عمل جزاء عمله بس وان تولوا او قدما خړې پېنیا خافو علیکم پس یقینا زهریګم پتا سبحانه د عذاب دور زلوینا خالص الله تو پس تاسو دا په هر سمانه قدرت لرونکي خبردار یقینا دي شي یسنون صدورهم دی اړې خپل سینې لیستخفوا منو چې پټ شي د الله نه دي چې سکار کې نه شټون شي چې لکه موږ الله نه ایا ځان ته پردي و الا خبردار هین استغشون ثياب يختشون ثيابهم هین يستغشون ثيابهم خبردار کلا چې دی پټيږي په خپل جامو کې الله وي کته سینه ډېر خطه کې او ډېر ځان پټ کې خدا ته دا پته نه چې تا چې دا جامع غوستي دي نو ما ته دي چې تا چې نه غوستي زمانه پټې دی شي به وقوف زمانه خو نشي پټې دی او دا باجوي چې دا باز صحابه کرام مبارک راغلو چې هغه ملي مصداق ده چې هغه د خپل خصوص سره کورواله کو نو ډیره حیا وای کوله چیرې زما پیچر ته نظر ونه لګي لکه د اباز نن سبا چې ځان نه سوپیان نه کړی او ته سوې پا وای چې ته وته نه ګوري کني نو اولاد بجړان دشي ته خو دې په نه کوړه الله خدا دا شرطونه نه دي خو دا رضان دي الله کوئی ان نشه کو تری څنګه راځي چې ایو بډاوي موږ له عبد کو وسوي تا و به په نو تاسو زرا په مخکینه قرآن ته وګل اورېدو تاسو خو قرآن ته باندې ځکه قرآن مو ہے ان يخاف عليكم عذاب يوم كبير الى الله مرجعكم الله تو پس تاسو راخه الا حين يستغشون ثيابهم الله وي زمانه نشي پټې دې تمرا ځان په تکلیف کې ماچو یا علم ما يشرون پويږي الله پاک سمانه چې دې پټي واغ چې دې ښکارا کوي انه عليم بذات الصدور یقینا د الله چې عالم دې په رازونو د سينو باندې وما من دابه في الارض
او نشته هیڅ یو ځن د سر پزمکه کې الا علی الله مگر خالص په الله باندې رزقها اغي ته رزق ورکول دي ويعلم مستقرها او یقینا الله تعالی پیجنی زیاده قراری ده نفس ومستودعها او زیاده امانت ده نفس کلن فی کتاب مبین دا ټول څه چې دا په کتاب ښکارا کړي لوح محفوظ کړي او دا الله غزا ته چې پیدا کړی د اسمان نو زمکا پښپغو ورځو کې په مقدار د ورځو د دنیا او عرش د الله په وبو باندې لیبلوکم چې الله ازمیخو کی پتاسو ایوکم احسن عملا چې کوم یو پتاسو کې خیسته عمل کوونکې اے وو عرش د الله په وبو باندې چې دا هر سنو نو عرش کمزه نو الله وی دا په وبو باندې ځکه د وبو نه علاوه نور هیڅ نو عرش د الله په وبو وې خبره یادا چې کان عرش علی الماء دا محاوره ده لکه مونږ چې پښتو کې وایو چې دا پلان کې وببلیږي نو وکانا عرش علی الماء د عرش د الله په وبو باندې ان الله هر کار چې هغه کوي الله کولای شي چې ته محتاج نه لري الله ایوکم اسنا عملا چې کوم یو پتا سو کې خډیر خیسته عمل کوون کړي ولا ان قلتا او کتوه انکم مبوسنا او کچریوه تو چې یقینا تاسو چې مبوسنا تاسو برا پورته کړی شي من بعد الموت ورسود مرګنا له یقولن الذين نخام خویا کسان کا پورچ کو پری کړي نه ده دا مگر جادو ښکار دی ولین اخرنا نو کوم رسو کړ دینه عذاب تر سنیټیش مارلې شه نو خامخاوی دی ما يحبسو سشي بن کړی دا عذاب الا خبردار یوم یاتیم اور چراشی ته دا عذاب لیس مسروفا عنهم نو نه وي اړولې شه د دینه وحاق بهم ابرا پری بوزي پدی باندې ما عذاب کانو بي استاجون چې ودي پاره پوری چټوخي کوله ولئن ازق من انسان کمن وسکو انسان تمنا د خپل طرف رحمتن رحمت ثم نزعناها بیا منګه لرکو ددنا دغه تکلیف منو ددنا دغه رحمت ددنا انه لا یوسن کفور نو یقینا د خامخ بیاي ما یوسا او ډیر غټ کافر او ډیر غټ نا امیدا ولئن ازقنا ما او کمن وسکو د نعمتنا بعد ضراء ورستو تکلیفونه چې تر رسیدلی نو مساتو چې تر رسیدلې لا یقولن نو خامخوي ذاب السیئات غانا دډه لاړی هغه ورځي مړه لاړی چړیا دا راځي چې تکلیفونه چړیا کله به تکلیفونه یو کله به اوسه کله به الله عبرت نه انه لفرح یقینا دې خامخا خوشحالي کون کې فخور ځان خون کې فخر کون کې الا الذين مگر کسان صبر چې صبر وکړو او نیک عمل نه وکړو دا کسان چې دې لپاره بخشش ته اجر لوی ډیر لوی دی فلعلک تارکون فشاید چې ته پرې خودن کې باز ما یو باز اغل رچتا ته چې وਹੀ کیږي لکتا تا وزوا دا تشجیل ها وزوایکون او تنگی دن کې د بي په دې سره سودرو کا سیناستا اي یقولو دا چې وې دي لولا انزل علیک الذنول نراجلی کی په دمانه خزانه دل الله خزانی ول نور کوي دا کو پاروي او جاء ما ملک یول نزدت فرشتہ انما انت نذیر یقینا یتو يرون کې وال والله على كل شيء وکیل والله پار سبحانه دې کار صاحب ام یقولون آیا وې دې ابتراو چې دا قران دې ځان جوړ کړی قل وای پاتو بیاشری سورین راتلو کې پلس سورتونو سره پشان د دې جوړ کړی شي او راو بل هغه چې تاسو طاقت کې د الله نه سیوا کچري تاسو رښتیا وایونکي پس کدي قبولتیا ونه کړ تاسو را خبره اے قبلونه ونه کړ تاسو را خبره پالمون پوښ انما انزل بعلم الله چې یقینا دا قران چې دا نازل کړی شوی دی الله په علم سره والله الا الا هو او دا چې نشته لایق د عبادت مگر دغه یو الله پس فهل انتم مسلمون استفهام طلبی دی پس تاسو آیا تاسو مسلمانې گئی یعنی اصلي مسلمانان شي من کان یرید الحیات الدنیا غسوک چې اراده لري د ژوند د دنیا وزینت او د خایس نو پی الیهم نو پرور کوم دي تعاملهم بدلی دا عمل نو دی پیا په دنیا کې هم پیا لا یبخسون او دي چې په دې کې ودي سره کمه نه ونکړي شي اولئک الذین دا کسان دي لیسرون فی الاخرته چې نشته دي لپاره په آخرت کې نه نار مغرور وا به تماسونو او برباد دی هغه چې دي کړي دي پیا په دې کې و باطنون او برباد دی بے پیدی دماغانو یعملون هغه چې دي کوم عمل کوي هغه تو برباد دي باطنن بے پیدی صحیح اے برباد دي سره شته نه مړه و باطنن او کوي هم خو پیدا نه ورته لکه شانډي والا
ما كانوا يعملون هغه چې دي کوم عمل کوي. اپا من کان علی بینۃ یو پاسیدی ایو باطلی کنه وای نو پاسید هغه چې هغه بالکل ختم دا وخت نه لکه مثلا پمانځو ودرې دی او الله اکبر تکبیر تحریمه دیونه په مخالفت کې استاد وخت نه مون باطل دی دا پاسید دی سره شته او باطل دا شو چې مونږ کو خپل خیستا خدای علی رحیم سره میلا شو علی رحیم دا بخمنتیا څه دي سنا کار سره دی نه سره دی دا خسره دی نو مونږ دی هغه نو باطل دې ته باطل وي ورته خبره نو چې دا وخت نه خرابي هغه فاسد ده وایي او چې د صفت د وجې نه خراب شي شته خو د صفت د وجې نه خراب دی بیکار دی څنګه زم کړه پیل دی وړاندې نو ولاړ دی خو کار خور دی نو فاسد نه دی خو باطل دی اوس په پورته مثال نه مې ته پیش کړ اوس کنه پوي دي هاګورې دې تاسو وکړئ فلعلک ها اولئک الذین افمن کان علی بینۃ اے اولئک الذین اولئک الذین وباطل ما كانوا يعملون افمن کان علی بینۃ اے پسا سوق چی په پورا دلیل باندې مې ربی طرف درخپلنا ویتلوه او لولی دی قرآن لرا شاهدون یو گوا من هو د دې طرف د الله دا قرآن چې دا پیغمبر چې نو دې په واضح دلیل دی د خپل رب د طرفه ځکه الله پیغمبر کړی دی را لېږلی دی او هغه واضح دلیل وسره دی قرآن دی نه خلا چې دی د الله پیغمبر دی او کدا نه غنئ نو دې جوړ کړی دا ويتلوه او لولي دغه کتاب لره دا کم چې د قرآن سره دا واضح دی پیغمبر سره دا واضح دلیل دی شاهدون یو گوامینو د طرف د الله نه هغه څوک دی عبد الله ابن سلام چې هغه دا قرآن لولي او هغه د اهلی کتاب او عالمو دې په گواه شو ومن قبل او مخکره دینه کتاب موسی کتاب د موسی علی السلام هم گواہی کوي چې دا قرآن حق دی نو بیا د پیغمبر پر رسالت کې په قرآن کې شک د کم ځای نه راغی بے خطریا چې ته نه مانی پوه شو امامن داسې حالت کې چې و هغه یعنی هغه تورات امامن پیشوا و رحمتنا و رحمت اولئک یؤمنون بی دا کسان چې دی ایمان راوړي په دې قرآن باندې او څوک چې کفر کوي په دې سره دا څوک هغه خلک چې هغه دا قرآن مني او دا قرآن چې دی دې ترشتونه وي او چې زموږ په کتابونو کې دا راغلي دي صفات او بیا ایمان راوړي الله اولئک یؤمنون بی دغه کسان چې دی ایمان راوړي په دې قرآن باندې او څوک چې کفر کوي په دې قرآن او په دې پیغمبر من الاحزاب د ډلونا پنار موعده پسور دا غوزه دواده دا غره فلا تکو پس مکیگا فی ملیتن پشک منه جدینا انه الحق یقینا دا قرآن حق دے من ربک کار طرف درفستانا ولکن اکثر الناس لیکن اکثر د خلق لا یؤمنون ایمان نه راوړي ومن ازلم او سوق د غړ ظالم من دا چانه ابتر علی الله کذبا چې جوړ کړ په الله باندې درو اولئک دا کسان چې یو ردون علی ربهم دیبا پیش کړی شیخ خپل رب ته او یقول الاشهاد او وی بګواهان ها اولاء الذین دا خلق دې کذبوا چې دی دروغ جن چې دی دروغ ویلو علی ربهم په خپل رب باندې الا خبردار لعنت الله لعنت الله دی علی الظالمین په ظالمانو باندې الذين ظالمان غدي يصدون عن سبيل الله
چې هغه منع کوي خلق دلاري د الله نه ويبغونها او ګوري پدې کې وجن کوګواله وهم بالآخرت هم کافرون او دی په آخرت باندې کفر کون کړي اولئک لم یکونوا معجزین دا کسان چې نه دي د عاجز کون کی الله لره پزماکه کې او نشته دې را پاره د الله نه سیوا سو کار سات دوستان یو دعا لهم العذاب جدو چن کوله بشیر دې را پاره عذاب ما كانوا يستطيعون ندی دی چې طاقت لري اسما دا ورېدو ما كانوا يبصرون او نو دلیدون کی اولئک الذين دا کسان دي خسروان پوسم چې پتاوان کې واچول دي خپل ځانونه زولانو برکشو دینه هغه چې او هغه چې دي جوړول او رکشو د دینه هغه چې دي جوړول لا جرم خامخا انهم فی الاخرة دی او په آخرت کې خامخا دی په آخرت کې چې هم الخاص اکثرون دی به نقصان مندون کی ان الذين يقرنا كسان امنوا شيمان راوړې او عملوا الصالحات او عمل کین کو اخبتوا الى ربهم اخبتا يخبتوا اخبار اخبتا يخبتوا اخبار دا څه ته وایي قنتا يقنتوا قنوت عجزي کول دې معنا عجزي کول دا به پوهه ها واخبتوا عاجزي کوي الى ربهم خپل رب ته اولئک دا کسان چې اصحاب الجنه دا جنتیان دیوم پیا خالدون دیو په جنت کې همیشه مثل الفریقین یو کس تاسو له اخبتوا سمانه ما عاجزي کوي په دې صبر سمانه نو ما ایت ته مرو ځان له ګورم اګورئ مثل الفریقین مثال د دوه ډلو کل عامه د کومې ډلو د مؤمنانو او د کافرانو څنګه کل عامه پشان دړون دی ول اسما د کون دی ول بصیر د لیدون کی دی سمیع او د اوریدون کی دی الله د پخپل اوس پته لګاون حال یستویان مثلا آیات دوانه برابر دی په حال کې نه نه افلا تذکرون آیات اسونه سیات ناخلی ولقد ارسلنا نوحا او یقین منګر لګلو نو علی السلام دلایل نقلی شروع شو الا قوم خپل قوم ته چې یقینا د تاسو د پاره يرون کې ښکارای ما او دا بوس آزاد وایو ځکه دا مخ کې تیر شو ټول تیر شو اوس ګورخه اوس په یو جوړه دیوځي ګوره ولقد ارسلنا یقینا منګر لګلو نو علی السلام خپل قوم ته چې یقینا د تاسو د پاره يرون کې ښکارای ما دا چې تاسو به عبادت نه کوئ مگر دیو الله یقینا زه کې پتا اوس باندې عذاب د ورځې دردناک نه پسوي هغه غټانو هغه کسانو کپرو چې کو پرې کړو د قوم د نوح علی السلام نه نو موږ تعالی مگر یو انسان زمون پشان او نو موږ تعالی را ارستا تابعدار الله هغه کسان لا چې ستا تابعداري کړی دا مگر هغه کسان هم اراذلنا چې هغه په من کې د ټول نه لاندې خلق دي ارزل خلق دي بادی الرائے بے سوچ خلق دي وما نرى لكم او نو منګه پزان باندې من پزن تاسو لپاره من پس جنس غواړاله بلکې منګه خیال کو پتا زبانه چې تاسو دروغ وای قال نو علی السلام یا قوم یا زما قوم ارایتم ما خبر را کین كنت علی بینتین کچری هم ز پخکار دلیل باندې طرف درف زمانہ را کړي مال الله رحمت خپل طرفه پس پټ پاتې شي استا پتا سبحانه علیکم پتا سبحانه حقانیت زما د نبوت انلزمکم انو آیا زو پزور در تپل شم پتا زمانی دق حقانیت وانتم لا کارون او یی تاسو دې ربت غنون چې تاسو بد غنی ازمانه پزور در تپم د ایمان چې در زور شه به وکوب ویا قوم ازما قوم لا اسالکم نغورم تاسو نه لې پدې باندې مال ته مال زکه چې دې تا خلق مایل کیږي ان اجر الا الله ان د اجر زما مگر د الله په ذمہ ده او نه مزو شړون کې کسان له چې مان راوړل یقینا دي چې ملاقات کوونکی در خپل سره لیکن زه چې ما ینم تاسو سره قوم نه پوا چې د بل غم کوئی به خو په خپل غم ولې نه کوي د سواد خلکو پر دوه غمونو وړي ویا قوم زما قومه سوق با مدد کی زما د الله د عذاب نه کزو شړم دا غریبانان مؤمنان آیا تاسو نصیحت نه اخلي او نوې ما تاسو ته چې ما سره خزانه د الله دی غما ته باجی کسان وي کنه وای دا باز خزي چې ستاري 10 درجه خو په عمل نه کوي نو ولې وته کیمرا لري ته چړیا
دا چې ډیرو کسانو ماته وې خان لکه زه د الله د کتاب نه دا جزان وشړم چې نه مرزي د کتاب یا پریدم دا د هندوانو پیښې کوي دا خلک دا خو چې څوک راځي د درس لکه پروژه کې راځي او که بغیر روزي راځي دا خو دین پتنګان دي تاسو له دې پیدا ونه دي راځي چې سوال وکم جواب را نشي وځي دې وکم ځکه چې دغه چې حقيقي مینه دې قران سره یې کنه هغه دا درس په قرانونو په هیڅ حالت لپاره کاغه په تولانو راځي خو راځي یو خو د ټولنه غټه مزه د خوشحالي او مزه به کې دا چې په دې کې ټیم په ټیم باندې امتحان راځي دې ته هغه ممتحن هم خوشحاليږي او ممتحن وته خوشحالي او عام خلکو ته هم خوشحاليږي چې رسب کی جواب څنګه راځي ولا اقول لكم او نعم زتاست اندي خزائن الله جمع سره خزاني د الله دی ولا عالم الغيب او نعم زتاست چې غیب ظاهري مم په غیب او نعم تاسو چې ز فرشته ما الله انعام 50 کوم دا تیر شي ها ولا اقول للذين او نعم زتاست للذين فبار دا کسانو کې تزدري چې سپک غني ايونکم اغي درستر کې تاسو چې لن یوتیم الله چې هرگز ورنه کې دلر الله تعالی خیرن څه خیر نه الله بولول خیر نه ورته الله عالم الله په له پاغه سمانه چې دې په زړونو کې دې په زړونو کې چې کوم ایمان ده یقینا زجه ما کذا وشنم دلرانو په دغه وخت ما خامخا يم زد ظالمانو قالوا وديانو اے نو علی السلام قات جادل تنا یقینا تاسو سره جګړه وکړي پاک شرط ازیدالنا پس ډېری جګړې وکړي نو پس راتلو که پاغ عذاب چې ته زمون سره لوز کوي یا چې تمنګ یاره ان كنت من الصادقين کای ته درشتیا و ان کنا قال نو علی السلام وی یقینا راوړي و تاسو د عذاب یو الله کو غاړي او نه تاسو عاجز کوونکی الله لرا او پیدا نشي در کول نه در کوي تاسو نه نصيحت زما کوي اراده رم چې تاسو نصيحت وکم کچری الله تعالی چې غواړي چې تاسو به لاري کې چا تاسو رب دې هغه تاسو واپس وکړئ شي آیا وای دی ابتراو چې دا قران در ځانه جوړ کړی دی قل وتو وای نه ابترای تو کما د ځانه جوړ کړی پاله یې اجرامي نو پما باندې جرم د دې د ځان د جوړولو دی وانه بری اون او یقینا ذبی زارای ممی مدارن تجرمون چې تاسو کوم جرم کوی و اوهی الی نوح او هی کرشو نو علی السلام ته نو چې یقینا شان داده ل یؤمن من قوم کارګز ایمان ورانو ستاره قومنا الا من قد امن مگر هغه څوک چې ایمان راوړل په لا تب تیس بما كانوا يفعلون پس مخه پکېږي پاغه چې کوم کارونه کوي وسن الفلک او جوړه کېشته بیا جونینا زمون په نگرانی کې او وحینا زمون په حکم ولا تخاطبني او ما سره خبرې نه کوي فی الذین فبار دا کسانو کې ظلمو چې ظالمان دي ان نو مغرقون یقینا دي کار کړی شي دي وسن الفلک جوړولې کېشته وکانه اسن الفلک او نو علی السلام چې کېشته به جوړولې کېشته وکلم مر علی ملون او کله چې په تیر شو بدمانه یو جماعت د غټایټو من قومي د قوم سخرو منون بد پوری می ملنډي کولې یلکا دات چې چل کې داس جوړه او بنشته من په بو بچاند شو ساس کې نشته او ته کېشته جوړه چې دا په بو کې چلیږي نو کم دی وبو قال نو عليه السلام ان تسخروا منا کتاسو ملنډي کوي په مونږ پوری پینا نسخرو من کو نو پس مونږ به یقینا مسخري کو پتاس پوری سبا کما تسخرون لکه څنګه چې تاسو نن مسخري کوي اے سبا بیا مونږ تاسو وایو چې وبنيشته نه دا ډوبېږي ولی پسو پتالمونا پسر د چې تاسو پوښي میات یا عذابون چې څوک دې چې راځي ورته عذاب یخزی چې رسواوي کی ويحل علیه اور انازل بشی پاغبانی عذاب مقیم عذاب ہمیشہ حتی اذا جامرنا اے د کشته جوړوالا قوم خندا کولا د کشته جوړوالا قوم خندا کولا حتی تر دې اذا جامرنا چراغ حکم زمنګا وفارت تنور او جوش وو تنور اے د زمکی دې سطحي او جوش وو بیرو خټ کوله یا تنور خوبت د ډوډو تنور
باغی کې وبراون غونځېږي. قلنا نو یې منګه احمل سواره کات یا په دې کشته کې من کلین د هر قسم نه زوجین جوړا نر او ماده اسنین دوا یعنی نر او ماده واهلکا الله او خپل کور والا الا من سبق علی القول مگر هغه څوک چې وړاندې شي په هغه باندې وینا د عذاب ومن امن او هغه څوک کې نه چې ایمان راوړي وما امن ایمان نه راوړي معود د سره الا قلیل مگر لګو وقال او نو علی السلام ارکبو اے الله وی وقال الله وی ارکبو سوار شي پدې کې پیها پدې کې بسم الله پېمداد د نوم د الله الله سوار شي پدې کې پېمداد د نوم د الله الله پېمداد د نوم د الله مجرها روانه دل د دیدی اے مجرها مجریها مجراها مجراها روانه دل د دیدی و مرساها او ودری دل د دیدی ان ربی لغفور رحیم یقینا زما بخون کې رحم کون کې نو سمندر کې چې نو دا دعا وایا او بل امو سبحان الذي سخر لنا هذا وهي تجري او دا کشته روانه و بهم سره د دې پیمو جن پای چپو کې کل جبال پشان د غرونو ونا دانوه ابن اواز کو نو علیہ السلام خپل زویتا کنعان تا وکانه فيما دین او هغه په طرف ته د په طرف ته کشته نه یا او هغه طرف ته د دین نه ان دین نه ولې دلو او دیو منافق نو आवाज یو تو کو یا بنیا زما بچی کما نا رسول شزم سره په کشته کې ولا تکم مال کافرین او مکیګه د کافرانو مرګره قال نو هغه وی صحابي زردا چې زما پنا واخلم الی جبل یو غرتا یا سیمونی چې ما به بچ کی من المائده وبونه مشرک همیشه اعتماد په سمانی کوي پاسباب مشرک همیشه اعتماد په اسباب باندې کوي مشرک قال نوې انه علی السلام لا عاصم اليوم نشته بچ کی دن کې نن رضی من امر الله دا الله دا عذاب نه الا مرحم مگر هغه څوک چې الله پیرامو کی دا عاصم په معنا د معصوم باندې ده صحیح شو او یا لا عاصم اليوم نشتره بچ کی دن کې بچ کون کې دویمه معنا نو دا اوله معنا کې موږ عاصم په معنا د معصوم باندې وکړو نو لا عاصم اليوم نشته بچ کون کې نن ورځې من امر الله دا الله دا عذاب نا الا مر رحم مگر اغه ذات مگر هغه ذات بچ کون کې دے رحیم چاغه بر رحمو کی په خپل بندګانو نه صرف هغه بچ کون کې دے او کته دا چې وې چې الا مر رحم مگر هغه څوک بچ کی دن کې دے چې الله پر رحمو کی نو بیا عاصم په معنا ده وګورئ شو ده نه اوس کوم وې اوس په جواب راشي په معنا د معصوم باندې صحیح شو ها ګورئ وحال بینهم الموج او حایل شوا پمند دوانو کې چپا پکان من المغرقین پښواغه دغه کړې شو نو وکیلا او ویلې شو یا ارض بلای ازمکه تیری کا ما کې خپلوبا ویا سماو ای اسمان اقلعی تبندې کا خپلوبو داشته دی ورولې بس ازمکه تی وی داس چې را خټ کوي ټولې تیری کا واپس زمکه واپس تیری کړي او اسمان چې کمی را ورولې اقا پاتې شوی نور ورې دلی بس کړل واغیز الماء او چې شوی وبو خذ الامر او فیصله وشو د کار دل شو نو دینه سمېدل نو
واستوت على الجودی او برابر شو کشته په جودی غربانی وکیل اوله شبو دل للقوم الظالمین لريواله نه د پاره د قوم ظالمانو. نوح علیہ السلام لا الله نجات ورکو سرا داغا د مرګرو مؤمنانو او هغه قوم مکذبه الله تبارک وانا نوح علیہ السلام چونکه د نوح علیہ السلام زوی کنعان هم پاغه سیلاب کې تباشه او غرق شو نو د دې وجنا نوح علیہ السلام د الله په دربار کې عرض کړي ونادا او आवाज کو نوح علیہ السلام ربو فلربتا فقال فسوي رب زما ربا ان ابني يقينا زما زويچو من آل یا زما د آل نو او تا ویلو چستا آل بن تبا کیږي وان وعدك الحق او یقینا سال لول سیده هغه خو رښتونه ده نو زما زوی خلاړ غرق شو وانت احکم الحاکمین او ایتو غورا فیصله کوونکې د فیصله کوونکو نه قال او الله یا نوح اے نوح علیہ السلام انه ليس من اهلک یقینا اغه نه استاد ان استاد اهلنا استاد ان نو چې د ان نو چې د ان نو بیا څنګه زما زوی نو د نوح علیہ السلام سره الته کې نورا شک پیدا شو چولی زما د اهل نه نو څنګه زما زوی نو سو نو الله وینا نسبی تور سره خو استاد وی او حسبی تور سره انه عمل غیر صالح یقینا شان د دا عمل چې هغه نیک نو ان استاد سره فاقیده کی مرګره نو حسبی تړونی له سره نو اگر چې نسبی تړونیو او حسبی تړون وړاندې د نسبی تړون فالآیت دلیل ان على ان العبرة للقرابة الدینیه لا للنسبیه دا ششون عبرت چره اعتبار چره هغه قرابتی دینی لده هغه نسبی لنه ان العبرة للقرابة الدینیه لا للنسبیه. آیت نمبر 46 ولا تسألنی پس تپوس مکوا زمانا ما داغی خبری لیس لکا بیل منچی نیتا تا داغی پتا انی آئیزو کا یقینا زنسیحات کن تا انتکونا من الجاہلین دا چنشی تو دنا پوہنا قال اوید ربی زما رب انی اعوذ بک ز پناه غوانم ستان اسالک چستان تفوسو کم ما داغي چنشته دا ما سره داغي پوا و الا تغفر لي او کتا ما ته بخنو نکړه وترحمني او پما دې رحم ونکو اكم من الخاسرين نو زما شما د نقصان مندون کنا
دې خدای په نه کوړې نه شي ته په کار کې کار جوړي د ټلیفون نه شروع کړ سره پاسې نو باندې د وخت لا ټول سبق وو نو د نکانامو پرې جوړي کړې او بیګو دو دې کوم نه نو څه وسره وترحمني او رام دیونکو پما باندې قال ويد ربي زما رب اني اعوذ بك يقينا زپنا غوانم ستا ان اسالک چې تاسو کوم ستانه ما دا رسولي سلي به علم چې نه زماته دا پوا والا تغفر لي او کتا زوان بخلم وترحمني او پما دي رحم ونکو ناکم من الخاسرين زوجو شم د نقصان مندون کنا قيل اویل شو یا نوح اے نوح احبت بسلامین کس شد کشتینا یاد دیکھ رہا نا بسلامین پا سلامتی سرا و برکاتین او پا برکتون سرا علیکا چیبا پتابانی والا اممین او پاگتول گوبانی ممم ماکو چستا سردی و اممون و امم او نور امتنا سنمتهم والا امم او پا امتن بانی ممن داغنا معاکا چستا سردی یعنی چاگا با پیدا کی گی داغنا چستا سردی و امم سنمتهم او نور امتنا سنمتهم وَإِذَبُورْ كُمْ أَغِيلَ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ بِيَا وَسَّزَا وَالْكُوبَرَ سَوَاغِيتَ مِنَّا وَبَرَسِيَاغِيتَ مِنَّا زَمَنْگَ طَرَفًا عذاب علیم عذاب دردناک تلک من انباء الغیب دا خبرنا دا غیب دی نوحیها الیکا چی منگا وحی رالی بود دی تاتا ما کنت تعلمها نہیں تو پویدن کے پدے بانی انتاستو ولا قومکا او نقومستا ایتا تام پتنوستا قوم تام پتنو نفی العلم الغیب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسائر الامہ ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا مخیر دینا نو چې الله نه خبر کړي نو موږ ته پته نشي لګې ده پس صبر کوي ان العاقبۃ للمتقین یقینا په انجام اخري چې ده غورا اگر پاره د پرهیزګارانو دی ویل عادین اواجان ته موږ دیګل او خام روزا یهودن هود علی السلام قال نو یهود علی السلام یا قوم عبد الله زما قوم عبادت کوي دی او الله ما لکم من الہ غیره نشتے استاسر پارا من الہ حسیو معبود غیره سواد اللہ نام ان انتم الا مفترون نئی تاسو مگر دزانا جوڑون کی دروغ جوڑون کی یا قوم زما قوما لا اسألکم نوانم ستاسونا لئی پدیبانی اجرن سمزدورین اجریا ندا مزدوری زما الا علی الذی مگر پاغذات تا پتورنی چیزیں پیدا کړای ما پتورنی خلقنی چیزیں پیدا کړای ما ها ها
یا قوم زما ان انتم الا مفترون افلا تعقلون. آیت تاسو نه پوهیږئ. آیت 51 ختم شو. 51 ویا قومي کم سے پروت ہو تو بیان سی ساش پہ چی خلا بابا تمنا سی زمانگا دا کسی بھی اصل کې دې دا کمرس چې لګېدلی دی که نه د دې د لاسه اکثر خلک چې دی نه هغو زیات دغه ورته فیسبوک باندې راوړي سری دې ورک شي وجوړه نه 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 یوی سورک شي زمونه خسنه دی ورک شي او مدار خیالو چیرې که چشمې نه راوړي چې موږ وړو
چشمې راوړي دا ته وګورئ بس کوي اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد آیت نمبر 51 منګه ختم کو ويا قوم ای زما قوم استغفروا ربكم بخل غواړی د خپل رب نه ثم توبوا الیه بیا توبې واسي نه الله ته يرسل السماء علیکم مدرارا راو بلی کی باران نه پتا سباری پشبو شبو ويزيدكم قوتا او زیاد بدل کی تاسو له طاقت الی قوتکم سرستا سدشت طاقت نا ولا تتولوا مجرمین او مگر زئی جرم کون کی قالوا ویدی یهود ایهود ما جیتنا راتل ندی کړي تامن تا ببیناتین پوازه دلیل سرا ببیناتین پوازه دلیل سرا وما نحنو بی تاریک یو نیو منگ پی خودن کی آلیاتنا خپل خدایان لران قولی کاستا پوئینا وما نحنو لک بی مومنین او نیو منگا پتا بانے یقین کون کی ایمان راوڑن کی نیو منگ پتا بانے ایمان راوڑن کی ان نقولو نویو منگا اللہ تراکا مگر دا چې رسیدل کړي تا بازو آلیاتنا باز خدایانو زمونږه بسوئن پلیونتوب سرا قال اوید انی اشهد الله ز گوا جوړم الله واشهدوا او تاسو گوا شیان نی بری اون چې یقینا زبې زارایما مما داغنا تشریکون چې تاسو شریک جوړوي من دونی سوا داغنا پکی دونی پس تدبیر جوړ کې زما جميعا ټول په یو ځای ثم لا تنذرون بیا تاسو مال مهلت مرا کوئی انی توکلت علی الله یقینا ما ځان سپارل دې په الله باندې ربي چې زما رب دې و ربکم او تاسو رب دې ما من دابت نشتره یو ژوند سره الا هو اخذ بناصیتها مگر دغه الله نیون کې نه غلره دغه تندې ده اختونا ان ربي علی صراط مستقیم یقینا رب زما په لار نه غره آخذ بناصیتها دا کنایه دا د قبضه تام نه قبضه تام فإن تولوا پس کدی مخواړو فقط ابلغتکم یقینا ما در رسول تاسو ما غورسلتو چې زرا لګلې شی مبي پاغسر الیکم تاسو او یستخلف ربی او رب ولي رب زما قوم غیرکم سوا تاسو نه ولا تضرون شیئا تاسو ضرر نشي رسول داغه دین تیز قدرې ان ربی یقینا رب زما چې علی کل شیء حفیظ فهر یو شیوانی نگهبان او ساتون کړي ولما جاء امرنا کل چراغ حکم زمنګا نجینا هودن من خلاص اور کو هود علی السلام لو کسان له ایمان راوړو د سرا پر رحمت سره د خپل طرف او من خلاص اور کو غیر د عذاب سخنا غلیظ شدید وتلک عاد او دا عادیان جادو بیاات ربهم چې دی انکار کو دا ان خود رخلنا دا ایتونو در خپلنا واسو رسول او نافرمانی وکړه داغه د پیغمبرانو وتبو امر کل جبار عنید اور پسې شو هر سرکشا انادی پسې و اتبو او اور پسې شو پدی په هذه دنیا پدی دنیا کې لعنت و یوم القیامت یوم قیامت پر ورځ باندې هم لعنت الا خبردار ان عادن یقینا عادیان چې کفروا ربهم انکار کو د خپل رب نه لابود لعادن خبردار لري والے د عادیانو د پاره قوم یهود چې قوم د هود علی السلام او اله سمود قوم صالحا او سمودیانو تلې ګل مونږ ضرور داغي صالح علی السلام قال نو یا قوم عبد الله ای زما قوم عبادت کوي د یو الله مالکم نشته تاسو را پاره من الہین سوک مددگار غیرو سوا داغنا هو انشاءکم دغه الله تاسو پیدا کړی مین الارض رزمکنا واستعمرکم او تاسو آباد کړی پیها په دغه رزمکه کې الله او تاسو آباد کړی په دغه رزمکه کې
فاستغفروا پس بخنی غواړی داغه نا ثم توبوا الیه بیا توبه وباسئ هغه ته ان ربی قریب مجیب یقینا رب زما نږدې دی او قبلون کې د دعاګانو دی قالوا وی دی یا صالح او ای صالح قد كنت فينا مرجوا وی تو پمن کې مرجوا امید ساتل شي امید ساتل شي نو خوستانه غن غټ امیدونه مونږ خو دې به زمونږه دې درگاهونو مشر جوړیږي دیبا یو غټ افسر من جوړو قبل هذا مخکره دینا تنهانا آیت من منکه ان نعبد ما یعبد آباؤنا دا چې موږ عبادت وکړو دا خدایانو چې عبادت کو زمون پلار نکو و اننا لفی شک مما او یقینا من خامخا پشک کیو دا ان تبونا الی چې تم غرابل یاغه تموری پک لک شک قال وی صالح علیہ السلام یا قوم یا زما قوم رایتم مال خبر را کہ ان كنت علی بینۃ من ربی کچری یمزو پوازیا دلیل باندې د خپل رب د طرفا واعطانی منه اور کړی مال د خپل طرفا رحمتن رحمت ومن ينصرني پسو په زما مدد کوي من الله د الله د عذاب نه بچ کېدو د پاره ان عصیتو کذ دا غنا فرمانیو کم وما تزيدونني پس نزیات مالرا پس تاسو نزیات مالرا څنګه د جمع مخاطب ده وما تزيدون پس تاسو نزیات ني زماره پارا غیر تقصیر سوا د نقصان او د تاوان نه ويا قوم يا زما قوم ازیناقت الله دینه وخته الله یې بس ټیک شو خو پیدا کوم دې چړیلا نو خراله پیدا شو ایزما قوم ازینا قط الله اذا وخذا الله دا نسبت الله ته تشریفاً دے لک بیت الله لکم آیتن استاسر پارا ولی لکا ولی لکت دی تما خبر کړی نه دی التاب تما سوئی ویا قوم زما قوم دین قت الله دا اوخا دا الله دا هذه ناقة الله دا اوخا دا الله دا هذه ناقة الله دا نخل الله دا لکم ستازو پر آیت النخا پزروها دا معجزت دا اوخ دا اللہ دا ستازو دا پارا لویا نخا زما پا نبوت بانے او دا اللہ پا قدرت بانے پزروها پس پریک دی داتا کلپی عبداللہ چی خوراک کئی دا اللہ پزمکا کی ولا تمسوا بسوئن او مرسوئی دیتا یو خست تکلیف ویا خذکم کنے و بنشتا سو عذاب قریب عذاب ہمیشہ فاقروها ندی گوڑا کڑاگے لڑا اے زخمی کڑاگے لڑا فقالا نو اللہ ورطوئے تمتہو صالح علیہ السلام ورطوئے تمتہو تاس پیدی واخلی پی داریکم پخلو کورنو کے سلاست ایام اندری ورزی ذالک وعدن دالا وزدے غیر مکزوم نہ دروغ جن اے دروغ ندی غیر مکزوم غیر کذبین دروغ ندی فلما جاء امرنا پس کله چراغ حکم زمنگا نجینا صالحا نمن خلاصه اور کو صالح علیہ السلام لا والذین آمنوا او هغه کسان له چې ایمان راوړو معود د سرا برحمت منا پر رحمت سره د خپل طرفا ومن خزي يوم ذنا ودر سعيد دغه ورځنا ان ربک یقینا رب ستا چره هو القوی العزیز آغاز
لوی طاقت والا دی او زور ور دی واخذ الذين ظلموا او ونول کسان واخذ الذين ظلموا او ونول کسان لرا ظلمو چې ظلم کړو اسوه تو چغي اخذ پهل الذين ظلموا هغه کسان چې ظلم کړو نو هغه ونیول هغه کسان لره چې ظلم کړو صحیح شو نو څه شي ونیول اسوه تو چغي ونیول واسبو پی داریم جاسمین الله پس اگر زیدل پخفلو کورنو کې جاسمین پړ مخ پراتا کعلم یغنو پیا گویا چې دینو آباد په دغه ځای کې الا ان سمودا خبردار یقینا سمودیان چې کا پرو ربهم کو پر کړه په خپل رب باندې الا بودل سمودا خبردار لريواله دې د پاره د سمودیانو ولقد جاءت رسلنا یقینا دا غریو پیغمبران زم اپ فرشتي زمونږه ابراهيم علیہ السلام لا بالبشرا پذیر سلام قالوا وی سلامن سلام دی پتا سبحان سلام قال نو ابراهيم علیہ السلام سلام سلام دی پتا سو وما لبسا پس وخت تیر نکو انجا دا چراغ بیجن حنیز و یسخی ورد کڑیشوی سرام حنیز محنوز مشوین ورد شوین تکا شوین ولما را آئیدیوں پس کلا تلیدل ہے پس کلا چی ویلی دو لاسون دی لا تصلو الیہم چی نرسیدو دغی خوراک تا نکیرهم نو دناشنا وگرنی لیاغی لرا و اوجس منها او رالا او پټ کړه د دین اخی پتن یاره پزړه کې اے ابراهیم علیہ السلام پزړه کې یاره راغلا چې جتا دشمنان نه د دشمنانو بل دشمن سره سشین خون قالو نو وی دی لا تخف مېری غینا ارسلنا نو ده خو یری دل نو دی پرشتو ته علم غیب نه بل زیرا دی چې ابراهيم عليه السلام پخپل ہوئے انا منکم وجلون زه استاد نو یریګم نو ورته مې علم غیب وته نو او بل دا چې د مخ نه دا حالت نه پته قالوا ويدي لا تخف مېریګا ان ارسلنا الى قوم لوط یقینا منګرا لګل شي قوم د لوط عليه السلام ته وامراتو او خزداغه چې قائمتنا ولاړوا پس وحقت نو وای خاندل فبشرنا نمون زیر ورکو غیل بی اسحاقا و اسحاق نمیزوی سلام ومن وراء اسحاقا ورسل دی اسحاقنا یعقوب علیہ السلام انوسے قالت ویدی یا ویلتا ہے افسوس دے آلی دو آیا زبا معشوم راوړما وانا عجوز او ز بوډایما وهذا بالی او دا زما خاون شیخن بوډا ده نو زمون بسنګ بچی کی عجیب خبره مونږ بیا ځواني یعنی اسباب خدا سي نور دا الله خور سکول شي خو مونږ بس ځواني ان هذا لشيء عجيب یقینا دا خامخا خبره د ډیره ناشنا فی العادت لا فی قدرت الله تعالی فی العادت لا فی قدرت الله تعالی عادتا ناشنا الله قدرت ته نه ناشنا قالوا ویاتا جبین من امر الله آیات سو حیرانی گئی دا الله په حکم رحمت الله رحمتنا دا الله وبرکاتہ وبرکاتنا دا علیکم پتا سودی اهل البیت اے دا پیغمبر قرآنی انہو حمید مجید یقیناً آغستیل شہد او لوی شان والدے فلما ذابان ابراہیم الروعو پس کل چلاڑ دے ابراہیم علیہ السلام نیرا وجاعتو البشرا اور آگے ورتزیر یجادلنا نظمن سوی بحث شروع کو فی قوم لوط فبارد قوم دلوط علیہ السلام کے ان ابراہیم یقیناً ابراہیم علیہ السلام چیولا حلیمن خامخا صبرناکو اواہن او درد مندو اے درد لرون کے ہو اواہ چی درد لری اے چی سوزی
زړی سوری هغه ته اواح وایي نرم زړی منیب رجوع کوونکی یو الله ته یا ابراهیم عارض مونږ ورته وی اے ابراهیم ډډه وکانه آزاد دي خبرینا دستا کار نه انه قد جاء امر ربک یقینا راغلی دی حکم درستا و انهم آتیهم او یقینا اغي چې دی راځي باغی تعذاب عذاب غیر مردود نو واپس کیدونکې ولما جاءت رسلنا او کله چراغ لی فرشته زمونږه لوط علیہ السلام لا سی ابهم نو غمجن شو داغي پراتلو وزاق بهم زرع او تنگ شو پاغي سره سینه ده زکا چې د خدا قوم معلوم وکنه چې دا فرشته را لنه دا خو خولي الکان دي او دا قوم خو په دې الکانو بس ګرځي را رامیا اوس پس کی دا به زوس بچکوم څنګه مغلمین وکنه نو دې ځکه حپشو وقال او وی هذا یوم مناسب دا ورځ د ډیره سخته دې قوم نه مزه دا میل مانسن محفوظ کوم نو اس علم غیب خو ورته شته نو چې دا فرشتي او راغلی وي دا خیستا لکانو په شکل کې وجاءه قوم او راغله ته قوم د دوی يهرعون الیه چراز غلا ولیکې دل د طرف ته يهرعون دغه اے صيغه مجهول ده يسرعون یا يسرعون نه ده اے يسرعون يهرعون مجهول له چې بل راز غلې نو دای ځکه دا صيغه استعمال کړی دا چې دې دومره پتر په پورا روانو لکه د بل طرف چې دې پښکی مطلب دا دی چې دې خپل جوش او هغه خپل د الکانو سره غمینا او شهوت راغلی ورته قرآن په هر ځای کې خپل یو فصاحت ان په کوي ومن قبل مخکې دینه کانو یعملون السیئات ودي چې کارونه به کول ناکارا قالا وې دو یا قوم یې زما قومه اولای بناتی دا زما لونوي هن اثر لكم دا پاکی رستاس د پاره فتقوا الله پس د الله نه ویریږي ولا تخزوني او ما مخه په کوئی پی زما په میلمنو په بارکه یعنی زما لونه دي دو لونه مې دي دا بس تاسو سرداران لور کم پني کاوان یادا چې دا ټول امت دا جنہ کوي چې دي دا خزیدا زما لونه چې دي دا تاسو د لپاره جایز دي کاونو سره وکي او دا لکانو نه قلار شي زکه دا غیر فطری کار ده الیس منکم رجل رشید آی نشته پتا سو کې یو سړی او خيار چې په خبره پوښی سړی زوی به یوم نشته قالو وی دی لقد علمت یقینا تا ته پتلا ما لنا فی بناتی کا چې نشته زمونږه سکار ستا پلونو کې تا ته خو پته دا چې زمونږ د جنکو سره کار نشته زمونږ په مقصد نه پوهیږي سو من حق سحاجتو و انک یقینا تجیل تعالی ما نريد خامخا پوهیږي پاغه چې مونږ غواړو نو ځان دی وی نه غار کړی خدا لکان را پرېدم تا قال نريد لو ان لي بكم افسوس چې وې زمانہ پارا تاسو خلاف قوت ان طاقت او اوی یا ما پناغسته شو الی رکن شدید یو قوم سخته دا قوم نو کنه په دغه ځای بیا لدن ورسته چې هر پیغمبر الله را لګلې ده دا یو مضبوط قوم نه لري نو خلق بیا سترګې سوزي دا غره قوم لکه شعیب علیہ السلام تخپل قوم سه وی کستا دا قوم نه دا عزت نه استا قوم عزت مند ده کنه موږ تاسو سم چل کړو موږ تر جمع کړای ناغو ته زما قوم ته عزت مند ده والله ته عزت مند نه یو قوم قالو وی یا لوط ان رسل ربک یقینا من فرشتي دربستایو لن يسلو هرگز دین شر سیدې لیکتا تفاسر بیا لیکا پس روان کدش په خپل کور والا او خپل منون کی بقیت من الليل په یو سره شپې کې ولا يلتفت منكم ان بغوري تاسو نه دنیا قسم الا امراتک مگر خذستا انه مصيبها یقینا دغه چې دا رسیدون کې دی هغه تا ما غا ثوابهم چې ورسیږي دیتا ان هغه ته هم عذاب رسی
ځکه هغه د قوم دلاله وه زناکار نه وه ځکه د پیغمبر ښځه وه الله خو دلالي به یې کوله ما بغت امرأة نبي قط چې د نبی ښځه وه نو هغې وزیره چرته نه کړي خو کافره وه او د دې دلاله هم وه نو هغه پکې راغله ان موعدهم یقینا وخت د واده دی چې دا صبح سهار دی الیس الصبح بقریب نو هغه وی دا سهار به کله راځي دا خو ډېر لرې دی نو هغه ورته الیس الصبح بقریب آیا سهار نږدې نه دی اوس دغه سهار کېږي که نه فلما جاء امرنا پس کله چې راغی حکم د عذاب زمونږه جعلنا عالیها نو موږ وګرځوله هغه اوچته عیسی د دغې کلي سافلها لاندې سره دغې کلي وسافلها عالیها او هغه لاندې ولا پاسه کړه لپاسه لاندې کړه یعنی پاسته وام ترنا له اجاره من سجیل او ورول من پاغي باندې کانی د قرات قانونا په خو قانونا منزور پر لپسیرات لنکه د یو کلاس وریدو لکه دا تیزه غلی شوري یو ګړځي وس د سې دا کانی وریدل منزود معنی دا چې یو کلاس ولکه اکثر دا ډیر تیز باران چیم کنه داسې دې ته منزود مسومتن علی مدار عند ربک پنی ظرفستا وما هی من الظالمین ببعید ان دا عذاب نه دا عذاب من الظالمین د ظالمانو نه ببعید چلره نه زمانن نه مکانن زهم دغه نږدې ده او زمانه هم نږدې ده اوس الله تبا کړی ویلا مدینه قوم شعیبا او مدین والو ترا لګلو مونږ ورور دغه شعیب علی السلام قال نو بیا غای زما قوم عبادت کو دی الله نشته تاسو د پاره سیوا دا غنا سو کی کار ساز سیوا دا غنا او کمه م کوئی په پیمانه کې او په تو دل کې ندی خپل حق پراغستو د بل حق په کم ورکو ان یراکم یقینا زینم تاسو بخیر په حالت کې په غینا کې حمالدار برابر یې و ان یخاف علیکم یقینا زیرکم پتا سبحان عذاب یوم محیط دا عذاب دوره زی راګرون کینا وقیا قوم زما قوم او فل بی کالا پر اور کوئی پیمانه والمیزان او طول بالقسط پنصاف ولا تبخسوا الناس اشیاءهم او مکم وای دخل کنا اشیاءهم حقوقهم حقونه داغي انوري معنی کما مر ولا تاسو فی الارض مفسدین او مگر زی پزماکه کې ورانه کون کی بقیت الله آغا بقیت الله نمراد دا جائز منافع آغا باقی پاتے دا اللہ دا طرفا ستاسو دا پارا یعنی آغا جائز منافع خیر لکم غرد ستاسو دا پارا ان کنتم مومنین کئی تاسو ایمان راوڑن کی وما انا علیکم بی حفیظ او نعمت زبتا سوزی موارا استاذتن کے قالو ویدیا شعیب و شعیبا صلاتو کا آیستا راس برگی چینا ستالا منزون چی تامرو کا حکم کئی تاتان نترو کا ما یابدو آباؤنا دا چی منگ پریدو آغا چی عبادتی کو پلار نکا زمنگا او ان نفعلا یا دا چی منگو کوپی اموالنا پخپلو مالونو کی مانشا آغا چی منگو وارو اللہ هاغه مانشا دا خو زمون خپل مال له خپل کاروبار یو رستا په دې کې سکار ده چې تمنګ منکه اوس موږ دوه کسر رضا کیږو په حرام منا په باندې نستا په کې سکار بس موږ په خوشاله یو اسی چل لوګو او دا تاسو لاره څه وشو
الله او ان فلا یدا چې موږ کو پیا موالنا په خپل مالونو کې ما هغه اختیار هغه تصرف نشاو چې موږ غواړو انک لانت الحلیم الرشید یقینا یې تو ډیر صبرناک او ډیر خسړې ته ډیر خسړې ایسا چې موږ دا کوی شي چې دا حرام مکو یا دا مکو دا مکو دې څه ځان دې خسړې روکړې لازم خپل مال له خپل خدای څخه چې کومه تاسو سره تقوا راک پر څه دې نه دې کار راکړل پلس برگی جان لگا په مسله کې نه مونږ څه اعلی ویدو یا قوم زما قوم ارایتم مال خبر راکین كنت علی بینتین کیم زو پخکار دلیل باندې مې ربي زمانه طرفا ورزقنی منه اور کړه ایمان د خپل طرف رزق حسنا اغه رزق خیستا ور کړه خیستا چې هغه نبوت ته وما اريد او زنه غواړم ان اخالفکم چې خلاف وکم تاسو نام او چې خلاف وکم تاسو الا ما انهاکم عنه او ورشم هغه ستا چې منکم تاسو دا غینا شعیب علیہ السلام ورته وی وما اريد او ځان اراده نه لرم ان اخالفکم چې ز خلاف وکم تاسو او وکم الا ما راتل وکم دلته کې دا راتل وکم دا پټه پراته دا خبره او راتل وکم الامان حاکم انه هغه ستا چې منکم تاسو دا غینا اے زما قوم از کوه تاسو دا غشینه منکم چې په خپل نکوم دا چې نه دا چې تاسو په منکم او په خپل کوم صحیح ان اورید دته موږ بدري معنی کړی هغه یادی ساته یو دا پکې ټول ناسانه مانو تاسو ته وکړه ان اریدو زن غوانم الا الاصلاح مگر تاسو رو غواله مستطاعت سمره چې می وسرسي وما توفیقی الا بالله او نشته توفیق زما مگر د یو الله په اختیار کې علی توکل تو خالص هغه باندې مازان سپارل لري و الیه انیب او خالص هغه ته رجوع کوم و یا قوم ای زما قوم لا یجرمنکم شقاقی لا یجرمنکم شقاقی اے را پار دی نکی تاسو لرام شقاقی دشمنی زما یا باعث دی نکی تاسو دا پارا وجہ دی جوڑا نشی تاسو دا پارا شقاقی دشمنی زما ان یصیبکم دا چې ورسی تاسو ته مثل ما سابق قوم نوح پشان دا آغی چې رسیدل قوم د نوح علیہ السلام ته یا قوم د هود علیہ السلام تا یا قوم د صالح علیہ السلام تا او نه د قوم د لوط علیہ السلام تاسو نه سلری به اعتبار زمان والمکان به اعتبار زمان والمکان مکانن زمانن باقی څنګه ګورا شعیب علیہ السلام ورته الله په خیر کا تاسو اسینه تا تاسو زما سره دشمنی کوي دا دشمنی وغت نه کی دا پایو نه کی دا دشمنی ستاسو د عذاب سبب جوړ نشي ګورې دا خبره یاد اوساته نیکان خلق الله والا خلق هغه په دې نه پکې چې څوک ته زیاته ورسي څوک نقصان وکړي مالی تاوانیو کی نقصانیو کی بدنی نقصانیو کی کنا زخمی کی ازا کور ولوران کی پدې نه خپا هغه دا دنیا دا خو بکی دا زمانہ چې پاتې کی دا پدې سکار نه خو هغه خپه پدې چې یاره دا دې چې ماته نقصان نه رسي دا نقصان دې تباہ کوي اخرت دې تباہ کوي نو د پیغمبرانو شیوه دا هغه په دې نه خپه چې یاره زمون بدن تا یا زمون مال تا یا زمون کور تا نقصان دا ورسېدو زموږ دنیا خراب شو هغه په هغه سړي خپو چې دا نقصان دې موږ لرا کوي او دا به د آخرت تباہ کوي دا پیغمبرانو او زمون تبلیغي حضرات چې دي موږ ټول تبلیغیان نو موږ د خلکو ته وایو هم دا خبره
خو عمل پې نه کړو. د ټولو نه اول منګه کنځل او سپکې سپورې کوو بیا چې کله مقرر شي وایو یې چې دا که نه دا بلکل د تجربې خبرې دي. وایو یې ګورئ چې موږ له پکار دی او پیغمبرانو کار هم دا موږ دا خبره کوو چې د پیغمبرانو کار دا چې هغې به په دنیا په نقصان نه خفه کېدل، په هغې به یې څه کار نه خو په هغه سړي به خفه و چې دی دوزخ ته لاړ شي. لکه مولانا الیاس رحمه الله د هغه واقعات ډېر شی تاسو ما ویلي په دې باره کې خو عمل نه شي ځکه خبره ورانه ده. ها ګورئ واستغفروا ربکم او بخنی غواړئ د خپل ربنا ثم توبوا الیه بیا توبې وباسئ دغې الله ته. ان ربي رحیم ودود یقینا رب زما رحم کوونکی دی ودود مینه کوونکی دی. الله قالوا ویدی یا شعیب وی شعیب ما نفقهو کثیرا منګه نه پوهېږو په ډېرو مما د هغې نه تقولو چې ته یې وی مړه ډېرې خبرې مه کوه ځان دې مقرر راکړی دی خو په مخه تقریرونه کوې موږ ته. شعیب علیہ السلام په ډېر ښکلی خطاب کو ډېر ښکلی خطاب خطیب الانبیاء ځکه هغه ته خطیب الانبیاء شعیب علیہ السلام. وإنا لنراک فینا خو چې یو سړي قسمت نه وي که نه الله ورته هدایت نه کوي. نو پیغمبر او بیا په پیغمبرانو کې خطیب چې هغه له لقب د خطیب الانبیاء ورکړی شوی دی شعیب علیہ السلام له چې دا په ټولو پیغمبرانو کې غوره خطاب کول خطیب الانبیاء. لکه نبی علیہ السلام ته وایي معصوم الانبیاء افضل الانبیاء خیر الانبیاء دقه شانته او امام الانبیاء دغه شان شعیب علیہ السلام دی خطیب الانبیاء. نو ګوره دلته تاسو سوچ وکړئ چې په پیغمبرانو کې د ټولو نه فصیح او بلیغ بیان کول شعیب علیہ السلام. یا به موږ ووایو چې د هغې وخت په پیغمبرانو ان نبی علیہ السلام نه مخکې د څومره پیغمبران داسې به ووایو ځکه اشرف الانبیاء خو نبی علیہ السلام خو نه دا هغه خطاب دی دا خطیب الانبیاء ٹھیک ده نه چې د هغه په خبره نه کېږي خو پته ولګېده چې هدایت د الله په لاس کې دی او چې په انسان کې خپل انابت او طلب نه وي که نه نو که ته پې زارش نه کوه خوا نه سمېږي. او چې کله به کې خپل انابت راغی نو الله ورته سمدستي هدایت کړی ما بیا به کیسه نه وي چې په هغه کې طلب پیدا شو نو په هغه ساعت باندې ګوره طلب نه نه طلب د الله اراده دا داسې دي لکه موسی علیہ السلام چې د خپلې مور سینې ته وغورځېد ځان پوه خبره څنګه قبوله کړه زر په سوونو زنانه راغلې وې ټولې ټکراوالې خو چې کله د خپلې مور سینې ته وغورځېد بیا خدای به کیسه نه یو پړق نو دغه شان چې کله طلب راشي نو د الله اراده هغه ټک رارسېږي دا به کیسه نه وي. قالوا ویدی یا اشخام ولولا رحتک او کنوی قبیلستا لرجمنا کانو تم پکانو وشته وي وما انت علینا بعزیز او نه ته په موږ باندې سګران ته په موږ سګران نه خوستان دی قبیلې لحاظ قال ان شعیب علیہ السلام وتوي یا قوم زما قوم ارحتی یا قبیله زما چې راز علیکم اغه زیات عزت مندره تاسو من الله الا الله نا واتخذتموه او تاسو الله او تاسو نیولې دی الله او وراءکم رستو تاسونا زهریا غرزولې شوه دا الله عزت یو شاته غرزو زماره قبلی عزت یو مخکې کوم. ان ربی بما تعملون محیط یقینا رب زما پاک کارونو چې تاسو کوی راګیرون کړي
ویا قوم اعملوا على مکانتکم او زما قوم تاسو عمل کوئ په خپل طریقه ځ عمل کوونکې مو په خپل طریقه زرد چې تاسو پوښی چې څوک دې چې راځي باغ عذاب چې رسواوي کی او څوک دې هغه دروغجن ورتقبوا او تاسو انتظار کوئ انی معکم رقیب یقینا تاسو سره انتظار کوونکې ما ولما جاء امرنا وکله چراغ حکم زمونږه نجینا نو خلاصه او کو شعیب علیہ السلام لا والذین آمنوا او کسان چې ایمان راوړو ماوذ د سره برحمت منا پر رحمت سره خپل طرفه واخذت الذين ظلموا اوني والکسان چې ظالمانو الصيحه چغه پاس وو پی داری پس اوګر زیدل په خپل کورونو کې جاسمین پړ مخې پراتا کالم یغنو پیا گویا چې نو وسیدلی په دغه ځای کې الا بود لمدینا خبردار لري والے د پاره د مدین والو د الله د رحمتنا کما بعیدت سمود لکه څنګه چې لری شیو سمودیان دلته څوک نه چې نه دی کېنه هغه څه کېنه زره د آیات هم ته ځان زیاته وسو ها ګورم ولقد ارسلنا على بود لمدین کما بعیدت سمود سورہ ہود پارا نمبر 12 آیت نمبر 95 ختم شو 95 ختم شو 12 سپارہ سورہ ہود او 95 آیت ختم شو ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا یقینا من را لګل موسی علیہ السلام په خپل معجزو سره او سلطان مبین او په دلیل کار سره دا مخکې چې تیر شو کما بعیدت لکه څنګه چې لری شو د الله د رحمتنا سمودیان الا فرعون تا ملئه او داغه مشرانو تا پتبو پس هغه ور پسې شو امر فرعون په حکم د فرعون وما امر فرعون او نو حکم د فرعون به رشید صحق یاقدم چې حق یې سره ور پسې شي نه چې حق نه نه ولي ور پسې کېږي په باطل پسې هغه تبا نه تاسو هم ځان تبا کوي بے غیرتو یاقدم قوم مخکې روان دي خپل قوم نه یوم القیامت د قیامت پر ورځ باندې پاوردهم النار پسرا بولی او پس وی رسول آغی لرا ورطا و بیسل وردو او ناکارا گدر دیال مورود چی ورطلل ورطا کیگی دا ور چی دے دوزخ اللہ دا ناکارا گدر دے گرے اوت بیو پیازی لانتن اور پسیشو پدی دنیا کی لانت و یوم القیامت یو دا قیامت پر ازبانیم لانت بیسر ربد المرفود دیر بد دے آغا انعام چی ورکڑے کیگی دیتا ربدن انعام او مربوط ورکړی شي نو معنی څه شو ډیر بد انعام چې ورکول کیږي دیتا یا ورکړی کیږي دیتا ذالک من انباء القرى دا خبرنا د کلو والذي قران اهل القرى انباء اهل القرى نو اهل حذف د مضاف دل تراغله دا خبرونه دي دغه کلو والا نقص والے کا چې موږ بیانو دلاره پتا باندې منها قائمون ذین داغه نو ولاړی وحشید او نور چې دی اغا لوشی هر شی را ورزی دی سره په نظر ناراضی وما ظلمناهم او موږ زیاته نو کړه په دی باندې ولا کین ظلموان په سوم لیکن دی زیاته کړه په خپل ځان باندې فما اغنت عنهم الیاتهم پس پیدور نکړه دي تا د دې هغه خدایانو التي هغه خدایانو یدون من دون الله چې دی را بلل د الله نه سیو من شي د هر شي هغه دولت او ثروت هغه عہده هغه نوکری وا هغه بوتان هر شي چې خو د الله نه غیر د الله خلاف هغه ور پسیو دغه د خدای واس نو الله هغه خدای نه پکار رانه لوبیا لما جاء امر ربک کله چراغ حکم د عذاب درفتا وما زادهم او زیات نه کو دل غیر تدبیب غیر التدبیب لك مخفي تدبیب لك مخفي ترشو غیر التخسیر سوا د هلاکتنا تدبیب هلاکت تبت یدا ابي لهب وتب تبعی او هلاکت وکذالک اخذ ربک او دارنګ نیول درفتا دی اذا اخذ
کلا چې ونشي القرى کلوالا وهي ظالمه او ظالمان فإن أخذ ظالم شدید یقینا نیول د الله چې دی هغه دردناک دي سخت دي ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیه خامخانه خید الله رب قدرت لمن دا چانه پاره وزا مستفیدین دي کنه الله وی زو ډیر د قدرت نه خې تاسو ته هم ارسم وکم خو چې مستفید نه وي نو ته پیدا نشته نشي کنه مونی بنت پیدا نو الله وی که اره ناشنا کارو شي ډېر دغه کارو شي خو پتا سو کې طلب ضروری دی پتا سو کې طلب ضروری دی وس کافران صاحب او الخ کې رال الخصاص رتور نشته څه جواب سره کې وسه نو طلب چې ده دا ضروري شي د دې مثال لاس لګي لمن دا چاره پر خافا چې ويرید عذاب الاخره دا عذاب د اخرت نه یره بس وي الله دې توفیق راکړي الله دې توفیق راکړي او انابت نه راوړي په اراده نشته بل څه نشته طلب نشته دا کوم اراده چې موږ وایو کنه دغه اراده نه ده دغه طلب دی نن په کومه خبره دغه طلب دی نو طلب پیدا کا بازار کې طلب پیدا کا نو الا بکار کې طلب نه کی ذالک یوم مجمون دا ورځ دا مجمون مجمون چې راجمه بکرشي له دې تا ناس خلق ذالک یوم مشهود او دا ورځ دا چې اجریږي باندې تخلق وما نؤخر او من نورست کو دل را الا لاجل محدود مگر دا نیټه شمار لشه یوم یاتی دا ورځ راځي خو هغه ورځ شمارلې دي مطلب دا دی چې اختر روز خو الله راځي چې هغه 29 سورج ختم شي کنه پوهه نو چې نن لسمه دا چې نه سبا د اختر ورځ راشي سبا اختر ورځ راتلی شي هغه شمارلې شي ورځ ختم شي نو الله وی دا قیامت په خپل وخت دی او شمار ته معلوم نه دی او ما ته معلوم نه چې سورج او د پاتې چې هغه ورځ ختم شي نه راځي وانه دا مطلب دی یوم یاتی لا تکلم نفس هغه ورځ چې راوشي لا تکلم نفس خبرې ونشي کوله یو نفس الا باذن مگر په حکم د الله ومنهم شقي فزين الذين بي بدبخت وسعيد وزين بي نیک بخت فاما الذين شقوا نو هغه کسان چې بدبخت وفي النار ني بپور کې لهم پیا چې برزي را پار په دغور کې زفير الله زفير سلګي اصل کې زفير سلګو ته ګوره یو زفير دی او یو شهیق دی په دې باندې ځان کو شهیق په اول کې کومه چغه شي کنه ادا خدي چې اکثر په دې مرګ کې دا چلو وباسي او دا ځان دې زمکل راتري او دا ځان وਹੀ دا شهیق دی او دا چې ورسته به خي هغه आवाज هم ختم شي او هغه ډیره جړه وکي او په مخ ورکی نه بیا ورسته چې هغه سالګي ير کوي ير هغه ته سوې زفیر واشه هغه کوئی پلان کوي څنګه خاوني مرګ څنګه بس وی आवाज یې ناست اجازه وي بس پراته نه امزه سالګي کې او پراته الله دې امانت انسان دې راځي شي هو دا چل خنه ده الله یې نه خوښ او په هر حال دا خو ما تاسو مثال کې دا بیان کو چې شهیق اولنی چوتو او زفیر او رسو سلبو نو الله وی دا دوزخیان چې دی د دې لپاره به په دغه دوزخ کې زفیر
یعنی دومره به وجاړي چې بالکل کی ونی او بیا مسلګي ته ير وکړي بس یو ير وکړي وشهيق او حنیدل یعنی هغه تیز आवाजونو سره आवाज او دا خر اولانی आवाज هم سوې شهيق او ورستو چې کوم هغه بیا هغه چل چې کوي هغه او کیږي ونته ته هغه سوې هغه ته زفیر وي واول خو دې چې هغه کې شایا و چې چلو سره وکم بدلږي مزه کې کنه ها الله دې کوي خالدین بیا همیشه وي پاره کې ما دامت السماواتو پته ولګی چې دوزخیان د الله بدی شي ذکر خواله اصل کې څه پیر شي خدا کړی دی आवाज کوي کنه وایي ځکه وته دا مثال قائم کړی ها خالدین بیا همیشه وي بدر دوزخ کې ما دامت السماوات والارض کما پوری چی اسمان نظم کا خدا همیشه زکالتی خو بیا پاتې کېدل نشته او یاد ای د محاورې په تور سره ویلي د محاورې په تور سره دا معنا چې خلک وایي داسې همیشوالي د پاره دا خبره په محاوره کې هم راځي وایي چې کومه پورې د اسمان او ځمکه یې کنه دا کار وکړي دې دا مطلب یې چې همیشه نو الله هم هغه محاوره استعمال کوي چې کومه پورې اسمان او ځمکه مطلب دا ہے ہمیشہ وکس او یا ها غزمه کا اسمان نمراد دی نہ ہوا ہمیشہ چې څنګه په هغه وخت کې ازمه کا اسمان نه یې کنه څه خو به یې کنه نو هغه حالت مراد دی دا هغه وخت هغه نہ هوا ہمیشہ هغه خو بیا ختمېدل نشته کنه پناه خو نشته الا ماشاء ربک مگر هغه او چې وایي رستا نہ کالا وغاړي دی بو باسي دوزخ نه الا ماشاء ربک مگر چې وایي الله او الله خو مخکې فیصله کړی دی چې بیا آزادېدل نه واړه دا امانه ده بس ان ربک فعال لما يريد یقینا نفسا کون کې دا سره چې اراده لري او عمل الذين سويدو اور چا کسان چې نیک بخت دي په جنتی په دیو په جنت کې خالدین فیها همیشه وي په دې جنت کې ما دامت السماوات والارض کما پوری چیز اسمان نظم کلا اخرت فزغه معنا الا ماشاء ربک مگر هغه چې وړي ربستا نور ستار رب خدا نه وړي چې جنتی دې جنت نه وبشي نو چې نه وړي جوړ بل څه کوي ستړي شي صحیح شو اتوا ان غیر مجزوز دا ورکړی دی نه ختمېدون کی نه کټ کړې شي ولا تکو پی مریتن پس مکیگا ته پشک مما داغنه یعبد هؤلاء چې عبادت کوي دا خلق ما یعبدون دی عبادت نه کوي الله اوس دلته کې دا شوی دلته سوال واقع کی دې شي دا سوال زما شاګردان راولېږم الله سوی دې الفاظ دا ګورئ الفاظ تا ګورئ وای موږ ترجمه وکړه نو الفاظ تا ګوره ظاهري ولا تکو پسمکه غتو فی مریتن پشکه مما د هغه خدایانو نه یعبدو چې عبادت کوي ها اولائے دا خلق نو پاغي کې شک مکو دا خلک چې د کوم خدایانو عبادت کوي پاغي کې شک مکو دسی پاغي شک مکو څنګه لکه دا پرشاق دی یعنی دلته مقدر تقدیر دی نو کراوی گو جو ٹک دا کراوی نه دی گو جو ته جو صحیح شو گو رہی ما یعبدون دی عبادت نہ کہ الا کما یعبد اباؤ مگر چې څنګه عبادت کو پلان نہیں کرے دی من قبل دی نمک کہ ان علم وفوهم او یقین من خامخا ورب اور کو دیتا نصیبهم برخد دی غیر منقوص نہ ختمیدن کی ولقد آتینا موسی الكتاب ويقينا ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب پختو لپا فيه پس خلاف وکړو شو پاره کې ولولا کلمۃ سبقت من ربک خلاف وکړو پاره کې دا چې چاور چاونه مونږ چا عملو کو چا عمل ونه کو
ولولا کلمت او کنه خبره سبقت مخکشی من ربک استاد رب طرفه لا پوزیا بینو نو خامخا فیصله وشي واپه من د دې کې د آیت یاد ساتي ښه اځه چې موږ مخکې ډیر لړ شو 109 ده کنه چې به تاسو ته وضاحت وکم د آیات ساتي 109 وانهم لفی شک منه مریب لا پوزیا بینو فیصله وشي واپه من د دې کې وانهم لفی شک منه مریب او یقینا دي چې خامخا په شک کې دي په بار د دې کې په کلک شک کې وان کل لما لا یوفینهم الله دا زمون درې معنی کړی ښا وان کل لما لا یوفینهم او یقینا دا ټول چې خامخا پورا بور کی دي تا رب کا رب سا اعمالهم یعنی جزاء اعمالهم بدل د اعمالو دي بس وان کلن او یقینا دا ټول چې لما خامخا لا یوفینهم بدل بور کی پورا بور کی دي رب کا رب سا اعمالهم جزاء اعمالهم نو دا وړي معنی دي نو دا یو معنی بس یاد وساته آسان شاباش ویری ګډ حاضر پیراوړ وای دا حاضر صحیح ده نو معنا څه شو هغه د اوس را لړ شي فلا تکو فی مریه مما یعبد هؤلاء نو دا به حاضر راوځه من بطلان ما یعبد هؤلاء اره من بطلان ما یعبد هؤلاء صحیح شو د باطلې دو د هغه چې عبادت کوي دا خلک چې دا سری باطل اوس په پوښتنه نګورا دا چې وایي فلا تکو پس مکیگا تو پی میریتن فشکی مما اے پی بطلان ما یعبدو هاولائے فباطل والد آغا سکی چی عبادت کئی دا خلقو نپدی باطل والی کی شک مکوا چی دا برباد دی او ناروا دی پدی کی شکو مکوا او ماشاءاللہ بالکل ٹک ہے هغه کوم هغه باندې چې مطلب د الفاظ غلط دي پوه الله انه بما يعملون خبير يقينا دغ الها وان كل لما لا يوفينهم ربك اعمالهم انه يقينا الله چې ده بما پاسو يعملون چې دي کوي خبير خبردار ده پستقیم پس کله کوسیگا کما امرتا لکه څنګه چې تا ته حکم کی بعض خلک مدرسې چلای د خپل پیسو لپاره مقصد پیسې حاصلولي بس وای کاروبار نشته نه دا روزم یو پیسو ګټلو ذریعہ او بعض خلکو پیسې کا اخلي خو مقصد دین رسول یعنی هغه بنیاد د دین رسول په بنیاد خو دې شوی پیسې پکې ثانیه ني او دا په صدا پته لګي دا به داغي په سچويشن پته لګي نو چا پکې زما په شاګرد دی باندې اساس راغه کړم نو ما یې زه سره ورس کې نو ما دا ته اوسو ته پوښتنه وکړي چې به دې کې تقدیرات راوځه دا راوځي
انه بما يعملون خبير. پس تقیم پس مضبوط شا کما امرتا لکه څنګه چې تا ته حکم کیږي. ومن تاب معك او هغه چا چې توبه ویستي رستا سره ولا تطغوا او سرکشی مکوئ. انه بما تعملون بصير. یقینا هغه پاک کارونه چې تاسو کوي لیدونکي نه. ولا ترکنوا او مما یلکیږي الى الذين كسانوا ظلموا ظلم کړل فتمسكم النار فصبر سیتاستور وما لكم او نشته تاسو لپاره من دون الله سوا د الله نه من اولیاء څوک دوستان. ثم لا تنصرون بیا تاسو مدد نه کیږي. واقعي الصلاه طرفي النهار او پابندی کو د منځونو پاغه اړخونو د ورځ کې وذلفا من الليل او پاغه حصو د شپې کې ما خام ما سوتن منځونه کوم ما زیګر ما سپخین منځونه کوم سحر منځ کوم. ان الحسنات یقینا نیکی چې یذهبن السیئات دا ختمي بد بدولرا ذالک ذکر علی ذاکرین دا نصیحت ته د پاد نصیحت اغستون کو. واصبر او صبر کوم واصبر او صبر کوا صبر کوا صبر کوا فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. پس یقینا الله تعالی نه ضایع کوي اجر د نیکانو. ولولا كان من القرون من قبلكم وصلنو د پیړونا من قبلكم مخستا سنا اولو بقیه خواندان د عقل. اولو بقیه اصحاب العقول ينهون عن الفساد چې منې کولې دورانی نه په الارض پزماکه کې لا قلیل مگر لګو ممن داینه انجینا چې من خلاصې ورکو منهم اغیله داغینا. وړ کم خلق داسې تیر شوي دي چې نهي عن المنکر کړي. زکه چې ته یو سړی ته لکه د مانځ ټیم مهمان زله لاړ شه نو دا آسانه ده. او که یو سړی زنا کوي تو ته چې زنا مکو دا آسان کار نه ګران. د بدو نه من کول ګران دي او د نیکی حکم کول آسان. نو الله وایي چې دا بدو نه من کول کی په هر وخت ډیر وې نو دا معاشره به ټیک و. نو دا بدو نه من کول کی نشي. نو چې دې شي وې نو خلاصې به ته ملاو شي. نو دې چې ډیر کم دي نو چې بیا عذاب راولم جو ټول تبا شي. ځکه چې هغه خلکو په دینو چې هغه منع کړي هغه یریږي او یاره وایي ما ته نقصان نه ورسي. نو دغه مسله ده. واتبع الذين تابعداري وکړه کسانو ظلمو ظالمانو ما اترفو به په هغه ظلمو چې ظلم کړو ما په هغه کې اترفو چې دی چې مستی ور کړی شو ودی تا مستی او مسکړی شو دی په باغې کې چې مسکړی شو دی پاغې کې نو دی اپ داغه تابعداري وکړه. یعنی په مال او دولت او په دې او دنیا په دې ورپسې شو په هیڅ شرط ورپسې شو. وکانو مجرمون او دی مجرمان. وما كان ربك ونذير استال يهلك القرى چې تبا کی کلو والا بظلم په ظلم سره او مسلمون او دغه اوسیدون کې نیکان. ولو شاء ربك کو اختیار استال جعل الناس امه واحده اذا له شوبه دا پیدا شو چې یا الله خدا ټول خلق پنه غلار کړ اختیار خوستاره. نو الله وای ما بدا چکړی وا خو په ایمان کې رضا شرط دا وایو ایمان جبری شی نه ده دا د رضا شی دا کرهن نه ده دا طوعن ده. ولا يزالون مختلفين وهمیشه وي دي خلاف کون کی الا من رحم ربك مگر هغه څوک چې رحم کو پاغمه ربستا. ولذالک خلقهم اور دي اختلاف د فارات الله دی پیدا کړی دي. وتمت کلمت ربک ان دغه تقدیری فیصله لا د الله په علم کې کومه ده. وتمت کلمت ربک او پوره شیدا فیصله درستا چې لعمل ان جهنم خامخ ډکوم به دوزخ من الجنتی د پیریانونا والناس اجمعین او د انسانانو ټولنا چې کوم بدن
وکلن نقص علیک او هر یو چې موږ بیانو پتا باندې من انباء رسول د خبرونو د پیغمبرانو ما هغه نثبت به فؤادک چې مضبوطو موږ پاغه سره سینستا زړستا وجاک فی هذه الحق اور غیر تا ته بدی کې حق په واقعاتو کې و موعظتنا نصیحت او ذکر او یاداش پن للمؤمنین د پاره د مؤمنانو وقلوا للذین كفروا لا یؤمنون عملوا چې ایمان دروړي عمل کولا مکانتکم په خپل طریقه باندې ان عاملون من عمل کوونکو په خپل طریقه باندې وانتظروا او انتظار کوي انتظار کوي ان منتظرون یقینا من انتظار کوونکو ولله غیب السماوات او خالص د الله لپاره غیب د اسمان دی ول ارض او د زمکې و الیه یرجع الامر او خالص هغه ته واپس کیږي ټول کارونه کله ټول فعبده پس خالص د عبادت کوا وتوکل علی او ځان سپاره هغه ته و ما ربک ونه د رب ست بغافل نه خبره اما دا غنا تعملون چې تاسو کوي